اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن مناسبت د امام موسی کاظم علیہ السلام شهادت شپه ده، یعنی 25 رجب د امام موسی کاظم علیہ السلام شهادت شپه ده. هندی مناسبت وجنه مو تاسو خدمت کې حاضر شیو. غواړو 2 منټه د امام موسی کاظم علیہ السلام زندگی په باره کې تاسو سره خبرې وکړو. کسا سوچ وکړو چې امام موسی کاظم علیہ السلام سن 128 هجری کې وم سفر باندې یعنی 7 سفر باندې دنیا ته راغلی دی. و پلار بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دی و مور بزرگوار حضرت بیبی حمیده سلام الله علیها دی. او اندیشان د امام علیه السلام شهادت هغه سن 183 هجری کې 25 رجب باندې شوی دی. شهر بغداد کې څه قاتل سندی بن شهیک د هارون رشید امر سره دی، یعنی یو قاتل هغه مستقیم دی سندی بن شهیک دی، بل قاتل څه کومه غیر مستقیم څه هغه هارون رشید دی. و اندیشان محل ولادت څه کومه دی هغه ابوا شهر مکه و مدینه منځ یو ځای دی، څه ځای نامه دی ابوا، هغه ځکه امام دنیا ته راغلی دی. د امام علیه السلام په باره کې کچېرې غواړو د امام علیه السلام فضایل بیان کو. اول خو به زه دا وایم چې شیعیان حیدر قرار څه کوم دي، یعنی شیعیان هغه امام علیه السلام معصوم ګڼي، عالم ترین و معصوم امام ګڼي، هغه کې فضایلو کې هیڅ قسم شک و شبهه نشته دی. اما د مو اهل سنت ولا کوم رونه دي، د هغوی کوم کتب حدیثي دي یا څه کومه دی د تاریخی کتابونه دي، کچېرې هغوی ته مراجعه وکړو. هم از جمله هغو کتابونه لکه تاریخ ابن خلدون یعنی العبر ابن خلدون دی کتاب کې، تاریخ بغداد خطیب بغدادی یا سیر علام النبلا ذهبی، اندیشان نور کوم دو اهل سنت ولا کوم تاریخی یا حدیثی کتابونه دي. هغوی کې زه به خلاصه دا بیان کوم، اگر چې هر یو ځان ته یو صفات ورکړی، خو زه به خلاصه دا بیان کړم چې هغوی یې چې امام موسی کاظم علیه السلام د خپل زمانه زاهدترین انسان و، با تقواترین انسان و، عابد و، عبد صالح و اندیشان عالمترین و سخاوترین و فضل و کرم و سخیترین انسان د خپل زمانه و. اگر چې هغوی امام های شیعیان های امام معصومی نه ګڼي، خو یو عالم، یو عابد، یو زاهد، یو بتقواترین انسان، یو فقیه، یو روی هغوی امام علیه السلام قبول لري، لکه څنګه د هغه ابا و اجداد هم هغوی قبول لري. بهرحال لکه څنګه هارون رشید هم دی باندې اقرار کوي. هارون رشید خپل زوی مامون ته یې چې واورېځي موسی کاظم علیه السلام دوی و مجلس کې ناست و، امام موسی کاظم علیه السلام را نوتلو، هارون رشید به اختیار پاڅېدلو، امام موسی کاظم علیه السلام احترام دپاره هغه قدر و عزت احترام دپاره به اختیار پاڅېدلو، هغه ته مخکې ورغللو. نه کله امام علیه السلام رخصت شولو، هغه نه وروسته زوی مامون عباسي ونه پوښتنه کوي چې دا څوک و؟ نو هارون رشید هغه ورته وایي چې دا هغه کس دی چې د تمام انبیاو علم سره دی و اندغه سزاوار دی چې په کار د خلافت کرسی باندې اندا کینی. نو دغه هم د دشمنانو کوم اقرار و هغه دی باندې کوي چې امام موسی کاظم علیه السلام د دې سزاوار دی چې خلافت په کار د امام موسی کاظم علیه السلام ته ملاو شي. هغه نه وروسته مامون ونه پوښتنه کوي چې خو بیا ویلې نه ورته پرېږده خلافت ورته پرېږده وکنه. نو هارون رشید ورته وایي چې نه، زه د کرسی قدرت نه دغه ولا شهوات ما کې دی، زه نشم کولی چې زه خپله کرسی امام موسی کاظم علیه السلام ته پرېږدم. ویلې ما کې حب قدرت، حب کرسی، حب طاقت و دې ته نشم کولی چې زه امام موسی کاظم علیه السلام ته پرېږدم. بهرحال هغه څه مهمه دی هغه دغه خبره دی چې امام موسی کاظم علیه السلام خپل زندگی کې کوم فعالیت کړی دی، کوم کارونه امام موسی کاظم علیه السلام خپل زندگی کې کړی دي. که غواړم ټوله مفصل ذکر کوم، نه کیدای شي د مو کوم ګران کتونکي دي، کیدای شي هغوی به دغه ټوله ونه څي. زه در حد فرستوار ډېر اختصار سره ذکر کوم چې اندغه یو پیغام دی، اندغه یو نتیجه دی چې موږ امام موسی کاظم علیه السلام کوم کارونه دي هغوی نه میلاویږي. کسا مخکې دینه څه کارونه ذکر کوم، مختصر غوندې کې ذکر کوم څه امام موسی کاظم علیه السلام زمانه کې د عباسیانو کوم خلفا او هغه اوج قدرت ته رسیدلی وو، هغوی خپل قدرت ته رسیدلی وو، هغوی سوره مخالفین وو، از جمله هغوی مخالفین علویان څه هغوی سر کې ائمه اطهار علیهم السلام وو، هغوی ډېر زیات فشار کې، تنزکې کې،
تنګې کې چولی وو، څه هغوی باندې همیشه د فاره فشار وو او هغوی خپل فعالیت داسې لکه څنګه اول زمانه کې د امام بکر علیه السلام، امام صادق علیه السلام زمانه کې هغه فعالیت امامت ها علیهم السلام نشه کوله، خصوصا د امام صادق علیه السلام شهادت نه ورسته. نه داسې ځای کې د امام موسی کاظم علیه السلام کوم فعالیت وو، هغه فعالیتونه یو فعالیت امام موسی کاظم علیه السلام وکړو، هغه د وکلاو تعیین کونه وه، مختلفو ځایو، مختلفو مناطقو، مختلفو شهرونو کې څه د امام موسی کاظم علیه السلام کار و. ویلی امام موسی کاظم علیه السلام ډایرکټ پریکټیکل و مستقیم خلکو سره رابطه نشوه کولی. ویلی که امام موسی کاظم علیه السلام خلکو سره مستقیم رابطه کوی، اجتماعي کولی، مختلفو ځایو ته امام دورې کولی، نه هارون رشید طرف هم هغو خلکو ته خطره وه، هم موسی کاظم علیه السلام ته خطره وه. نه دې وجې نه امام مستقیم رابطه نشوه کولی، نه د وکلاو په ذریعې امام خلکو سره رابطې کوي. بس د وکلاو تعیین کونه دا یو فعالیت و د امام موسی کاظم علیه السلام زندگی کې څه هغه متبلویږي. دویم فعالیت د امام موسی کاظم علیه السلام نه څه متبلویږي، هغه مقابله و غلاتو سره و خپل شیعیان، خپل پیروکاران چې کوم دي هغه نه کړي وو، هغوی سره نشست و برخاست، یعنې هغوی سره نستی و په پڅېدنې نه. نو کسا غلات هغوی اهل بیت علیهم السلام په باره کې، خصوصا مولا امیر المؤمنین علیه السلام په باره کې هغوی غلو کولو، کوم هغوی حد نه اوچتولو الوهیت درجې ته، یا حتی دې درجې ته څه هغوی اعتقاد په مطابق باندې صرف معرفت امام د سراوي، شناخت امام د سراوي، د امام پیژندګلوي د سراوي، بلکې ته هیڅ عمل نه وکړي انده د فاره تو د فاره کفي دي مرجع کوه، ما المونځ کوه، ما خمس و زکات و ما خیرات و اندیشان څه کوم دي، کوم یو ګناه کوي فرق نه کوي چې امام علیه السلام معرفت سراوي، نه در حال کې د خلاف سنت رسول، خلاف قرآن و خلاف دین اسلام خبره ده. نه امام موسی کاظم علیه السلام هم خپل شیعیانو ته دغه لیاره وښیله چې آ خلکو غلاتو سره ما کینوی، ما اوسه پڅېږو، ما هغوی ته خویندې لوڼې ورکوم، یا هغوی نه خویندې لوڼې ما کوي و اندیشان ارثو کې هم ځان سره شریک ما کو دي دپاره څه هغوی هم متوجه کړي و خپل شیعیان هم غلیانو نه وساتي. بل فعالیت امام موسی کاظم علیه السلام هغه مخالفت کونه حرکت مصلحانه، یعنی اسلحه سره قیام کونه. امام موسی کاظم علیه السلام د دې شی مخالف و. هغه وجهات هم انده و چې کوم امام ته پاته و کچیر دغه قیام وشي، هم هغه کسان قتل کی چې څوک قیام کوي، هم نور شیعانو باندې کومه د هغه زیاته سختی راځي و باوجود دا څه په کور د دغه قیام نتیجه ورکړي، هغه برعکس نتیجه ورکړي. دی وجه امام علیه السلام د دغه قیام مخالف و مخالفت کولو. و بل فعالیت څلورم فعالیت امام موسی کاظم علیه السلام هغه مسالمت امیز رفتار کونه ما اهل سنت ولاو سره، یعنی اهل سنت ولاو سره ته مینی محبت سره زندگی تیره کا، هغوی سره دشمنی، هغوی حقوق پایمال کول و هغوی سره بد رفتار نه امام موسی کاظم علیه السلام نفي کړی دی. ویلې چې کله خپل مانځو کې دغه شیعه دی، دغه سنی دی، کچېرې دغه خپل مانځو کې په بل باندې اخطا شي، دین ته ضرر رسیږي، مسلمانان ضعیف کیږي. نه امام موسی کاظم علیه السلام دې شي نه کړی دی، بلکې هغوی سره خیر و غربتي و خیر و زندگی تیرولې تعلیم ورته راکړی دی. او د یوه خبره کوم چې دفاع حق هر یو انسان عاقل و آزاده حاصل دی، یعنی کچېرې تا باندې چا هجوم وکړو، تا باندې چا حمله وکړله، تا سره چا زیاتی وکړو، اتا حق چا پایمال کړلو، نه دې صورت کې هر یو آزاد انسان د حق لري چې هم عقل یې، هم شرع یې، هم قرآن و اسلام یې، چې انسان خپله دفاع کولی شي، اما چا باندې حملات نشي کولی. پنځم فعالیت د امام علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام هغه د اهل بیت علیهم السلام صحیح معرفي کول دی خلکو ته. دغه یو بل فعالیت امام علیه السلام لکه څنګه عباسیانو د تبلیغات کړي وو چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ایوال رو فاطمه زهرا و د علویان کوم دي د هغه نسل ندي، یا رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم زوی نه وو، دا کوم دي د حقیقت کې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خلخانه دا نه دی، بلکې مو تر زمان یو کوم دي هغه حق لرو مو رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره قرابت لرو. نو امام موسی کاظم علیه السلام ایدی خلاف باندې خلکو ته اهل بیت علیهم السلام صحیح معرفي وکړه و خلکو ته آیات قرآن سره استدلال وکړو. هغه آیات لکه آیه مباهله قصې قل ندعو ابناءنا و ابناءکم، ابناءنا چې کوم دی هغه امام حسن و امام حسین دي چې دی سره استدلال وکړلو.
یا څه کومه دی بله آیا سوره انعام آیا څه کومه دی 85 هغې کې حضرت عیسی علیه السلام څه کومه دی هغه نسل ابراهیم نه معرفي کړ، در حال کې څه هغه مور بزرګه وره دغه آیې سره استدلال وکړو. یا امام علیه السلام بل یا هغې کې یوې مناظرې کې څه کوم استدلال کوي، هغه دې شانتې څه هارون رشید ورته یایي چې یاره موږ د رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم مو قرابت لرو، تاسې خو فاطمه زهرا نسل نه. نو امام سی کاظم علیه السلام د ورته یایي چې که چیرې زه تانه یوه پوښتنه وکړم، هغه دغه که چیرې د امام د رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم ایتا اوس زنده شي و تا لور نه هغه خاصګري وکړي، پښتو خبره څه لاړ شي رشته وغواړي، آیا ته ویر کوي یا نه؟ هارون فورا ورته یایي چې فورا دا ماته افتخار دی، زه فورا خپله لور ورکوم. نو امام سی کاظم علیه السلام ته یې ویل که راشي ایما لور نه خاصګري وکړي، ایما لور نه رشته وکړي، هغه نشي کولی، ویلې د هغه المسی راځي، یعنې شعر کې هغه سره میلاویږي. دې شانې څه کومه دی موسی کاظم علیه السلام هارون رشید په مقابله کې هغه اهل بیت علیهم السلام نه دفاع وکړي. نور فعالیت هم د امام علیه السلام زیات سزا ټولو ته نه رسېږم. خلاصه دغه څه اندغه فعالیت واجب نه و چې امام علیه السلام هغه یې دستګیر کړلو، امر یې وکړلو چې په کور د امام علیه السلام قید کړلی شي. نه امر یې وکړلو اول عیسی بن جعفر بصري ته چې هغه امام علیه السلام مدینې نه گرفتار کړ، وایوستو بصرې ته. بصرې کې یوه کاله پورې چې کومه دی امام علیه السلام هغه د بصرې جیل کې و. هغه نه وروسته چې کومه دی کله د امام علیه السلام سترګې ورته وغړولې امام علیه السلام ته عیسی بن جعفر ویل دی چې شپې ټایم باندې هغه ټوله شپه عبادت کې تېروي، یو ورځ چې کومه دی هغه روژه داسې وایي خو ولې نه لوا دغه بل څه ونه نه کسي. نه هغه فورا هارون ته پیغام واستولو چې که چیرې امام علیه السلام ما نه بو نه زی آزاد کوم. نه هغه چې کومه دی امر وکړو فضل بن ربیع ته، هغه یې منتقل کړلو بغداد جیل ته. فضل ربیع سره هم یو کولو امام، هغه هم اندیشانې فعالیت امام ولیدلو چې شپې ټایم باندې عبادت کې دی، ورځې روژه دی، هغه هم انداسې حکم هغه ته واستولو هارون ته. هغه نه وروسته یې منتقل کړلو بغداد کې بله فضل بن حیات یو کال هغه سره جیل کې و، هغه هم اندیشان امام علیه السلام ولیدو، هغه هم اندیشان پیغام واستولو هارون رشید ته. هغه نه وروسته یې واستولو سندي بن شهیق ته چې یو کال پورې امام علیه السلام د سندي بن شهیق جیل کې و. هغه نه وروسته هارون ملعون طرف نه امر ورته وشو چې امام علیه السلام په قد شهادت باندې ورسوي. دوه روایتونه دي، یو روایت کې چې ټکالې کې زهر ورکړی امام شهادت باندې ورسولو، بل روایت چې کومه دی یې چې نه خرما وکړو ملاو کو. بهرحال که ټکالي وي او خرما څه کوم دی هغه ټکالي کې راغلي دي، فارنه کې خپل منځو کې تضاد نه لري. دې شانتې کې امام علیه السلام شهادت باندې ورسولو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.